ملګرو لکه څنګه ستاسو ته معلومه ده نن د خانوزۍ په بازار کې په گنج کې ډېر غټ اور لګېدلی و د ډېرو مسلمانانو ته تاوان وسولی په رخشو والا کې دغه آیات ځوان نن واقعي ډېر همت وکړي اگر د زما وروڼه دې په موقع باندې راورسېدل 15 رکشې یو دم لوډ ولې چې نقشان یې پر سټارټ کړي نیتو ته وکتل نشي ته وکتل د سترګو مرګ هر څه مطلب د خپل ځان پروا نه کوو باندې کار وایي ډېر تیز اگر د بازار ته ورسېدی خو رکشو یې هر وخت موږ په بازار کې داسې همت کړی چې اور لګېدلی دی اوس موږ رکشې رارسېدي بالکل دغه جوګیانې الله بچاو کې دا یې ذریعه سولۍ پر وخت راورسېدي صحیح ټیک دی دغه دی دا اور دی صحیح ټیک صحیح ټیک دغه ډېر غټ اور چې بل سوی د خانوزۍ په بازار کې لکه څنګه ستاسو ته معلومه ده موږ پر میډیا وختي ورکړل نو دغه اور دغه رخشو والا ډېر همت وکړي بچاو یې کړی د ګردو خلک یې کور ودان کم خلسي په دغه ورځ دلته همت وکړل یار څوک شي دغه دکانونه ګرد وسول هغه به موږ در ښکاره دا بله وارم دلته اور بل سوی بهرحال د انسانانو تاوان نه دی سوی دغه د لیویز والا پولیس یلکار دا هم را رسېدلي دي دلې موجوده دي انتظامیه زموږ حال وکړو دغه نقصان خو به ډېر جاني نه وي سوی یا جاني نقصان شکر دی الحمدلله یو څه نه دی سوی و او بالکل جاني نقصان بچا دی مالي نقصان مخامخ چا سوی فلال معلومات نشته حکومت ته کار دغه باندې خلکو همت وکړي همت خلکو انتظامیه او خلکو او حافظ خلیل صاحب هم موږ وینو دلې موجوده خپل همت کړی دغه کور ودان هر چا خپل تاون ښکاره خپل همت یو دا به تفصیلات درته وکړي څه ته راور ولګېدی تیره ته دا اور څه ته راولګېدی څه شی و وټل والا زه څه دا فارکي دا جوګي دا نو هغه دغه ګیس سلنډر له وجې ځه الله فضل وکړي الله فضل وکړي الله د ګرد بچاو کړي پر انسانانو د الله فضل کوي حافظ خلیل صاحب هم دلې موجوده دا ملګردو دلې د وټل له خوا زوی ولګېدی نو خود به دغه خلک کوم برچتو دا وختي راله پر وخت یې ډېر همت وکړ دغه فایر برګیډ والا ورته ولاړ دي اور تقریبا اوس داسې وبوله چې مړ دي دغه جوګیانې و دغه ځایونه تقریبا ګرد وسوځل